أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. نننی درس کې به انشاءالله العزیز سورة مائده پارہ نمبر 7 رکو نمبر 15 آیات نمبر 109 110 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت آسان دی. دینه مخکې چې نو هغه مسائل ذکر شول احکامات متفرقه، بیا د هغې نه وروسته چې دی نو هغه ترهیب او ترغیب چې دی نو هغه ذکر شولو. منونکو دپاره چې دی نو وعده، نه منونکو دپاره چې دی نو هغه یې اوس دې آیات کې د دې ځای نه اوس اخوا چې دی نو الله جل جلاله د ورځ د قیامت چې دی نو هغه بعضې حالات چې دی نو هغه ذکر کوي. الله جل جلاله فرمایي یوم یجمع الله الرسل، په کومه ورځ چې جمع کړي الله پاک رسولان، فیقول ماذا اجبتم، نو دوی ته به ووایي چې تاسو ته څه جواب درکړی شو. قالوا لا علم لنا، نو دا الله رسولان به ووایي چې الله موږ ته علم نشته، یقینا تو علام الغیوب. اوس سوال نه پیدا کېږي چې په ورځ د قیامت خو به الله جل جلاله صرف رسولان نه بلکې حضرت آدم علیه السلام نه واخله او در د قیامت د صفا پورې چې څومره انسانان پیران راځي دا ټول به راجمع کوي. بیا به د انبیا علیهم السلام نه چې دی نو هغه د سوال صحیح، نو د ټول نه مخکې شروع چې کېږي نو هغه به د سوال تپوس کېږي، هغه به د انبیا علیهم السلام نه کېږي. بیا چې د انبیا علیهم السلام نه تپوس کېږي نو دونه به څه تپوس کوي، نو د دین تپوس یې نو هغه به دا کوي چې کله تاسو خپل قوم ته خپل امت ته دعوت ورسولو، نو تاسو چې دوی له کله دعوت ورکړو نو ماذا اجبتم، تاسو ته دوی د دغې دعوت په بدل کې څه جواب درکړو، نو دوی به ورته وایي لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یا الله موږ ته چې نو هغه علم پته نشته، پوهه نشته، دا ده چې نو هغه پته راته په غیب باندې ښه ډېر ښه چې نو هغه پوهوي. اوس سوال نه پیدا کېږي چې انبیا علیهم السلام چې نو هغه امت دا خو په دوه قسمه، یو امت یې هغه چې د انبیا علیهم السلام د پیداغوی چې نو د وفات نه وروسته راغلی دی، لکه مثال په تور کې مونږ شو. نو اوس مونږ خو د انبیا علیهم السلام کې زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی د دنیا نه تللی دی امت وروسته، چې دې خو واضح خبر ده چې پیغمبر ته پته نشته، لکه پیغمبر عالم الغیب دی نه. خو اوس د کم پیغمبر په دور کې چې کم کسانو، نو چا چې ایمان راوړو نو هغه خو معلومولو، او چا چې ایمان نو راوړی انکار یې کړو نو د هغه خو معلومولو، بیا چې چا د هغې د پاسه اذیتونه او تکلیفونه ورکړي هغه معلومولو. نو دې پیغمبرانو علیهم السلام دوی د دغې ولې جواب ورنکړو چې دوی ایمان نه راوړو، دوی نه راوړی، دوی چې نو هغه څه کړو ایذا رسولي او دوی نه رسولي. حضرات چې نو د هغې مختلف جوابونه ورکړي، خو د ټولو نه ټوس جواب چې نو هغې دا دی چې د انبیا علیهم السلام ځکه دې سوي، ځکه یو چې نو هغه د علم ظاهري او یو د علم یقیني باطنی. نو انبیا علیهم السلام ته چې کم علم حاصل و نو هغه په علم ظاهري باندې و، او علم ظاهري دا علم ظني دی، او دویم چې نو هغه علم یقیني دی، او علم یقیني چې نو هغه د زړه سره تعلق ساتي. نو انبیا علیهم السلام لا علم لنا، زمونږ ته چې نو هغه یا الله د دوی په باطن باندې علم نه و، باطن علم ستا سره چې دوی دا کلمه د ژبې په سر باندې ویلي و که د زړه نه حقیقتا ویلي وه،
دی بیا وروسته چې نو په دې کلمې پاتې شوي دي او که نه دي پاتې شوي یا الله هغه خو دنیا وه او دنیا کې خو په ظاهري علم باندې چې نو هغه فیصله کېده حکم به لګېده او دا آخرت دی په آخرت کې چې نو هغه به څه کېږي باطن باندې چې نو هغه فیصله کېږي اخلاص باندې کېږي نو د هغې تا ته علم دی موږ ته چې نو هغه علم نشته حدیث یو حدیث کې راځي معرف القرآن کې حضرت مفتی صاحب رحمه الله چې نو هغه ذکر کړی دی نحن نحکم بالظواهر مونږ چې دی نو هغه څه کوو فیصله کوو حکم چې دی نو هغه په ظاهر باندې لګو او الله رب العزت طرف ته چې نو هغه سرائر چې نو هغه الله پاک ته حواله کوو یعنی باطنونه هر انسان الله ته معلوم نه دویم جواب کې چې نو الله رب العزت دویم آیات کې الله پاک وایي اذ قال الله یا عیسی ابن مریم کله چې وویل چې نو یاد کې هغه واخو کله چې الله رب العزت چې نو عیسی ابن مریم ته وی اذکر نعمتي تو زما چې نو هغه نعمت د یاد کې د دې نه هغه وس تقریبا د دې صورت د ختمېدو پورې رکو یو سره پاس چې نو هغه د عیسی علیه السلام په دې کې تذکرہ کېږي او د دغه تذکرې سره سره د عیسی علیه السلام چې نو هغه ذکر دی ولې خاص کو حالانکه رسولانو کې په خپل چې نو حضرت عیسی علیه السلام چې نو هغه رالو حضرت چې نو هغه ذکر کړی دي وایي د دې دوه وجې دي یو وجه دا نه چې بعضې خلکو چې نو هغه په بني اسرائیلو کې په دې کې خاص کر د هغوی ته چې نو هغه تنبیه ده نو ځکه الله پاک د عیسی علیه السلام دغه ذکر چې نو هغه په خصوصیت سره بیا وکړلو یو په بني اسرائیلو کې داسې فرقه تېره شوې وه چې د هغوی د سره حضرت عیسی علیه السلام د الله پیغمبر ګڼلو نه لکه نو هغه یهود شولو نو یهودو د عیسی علیه السلام سره د الله پیغمبر نه ګڼلو نو ځکه الله ذکر وکړلو او د خپل انعامات ذکر کو اذکر نعمتي علیک وعلی والدتک یاد که هغه نعمتونه نو تو زما پیغمبر می زما بندوي ما ته خوښ وي ځکه مې دا نعمتونه کړي نو په دې کې چې نو هغه تنبیه شو چې نو بني اسرائیل یهودو ته چې تاسو نه ګڼئ خدا ګوره د الله پیغمبر دی او حق او سچ و دویم چې نو هغه په دې کې د عیسی علیه السلام نه چې نو هغه تپوس کېږي په دې کې نو هغه عیسی علیه السلام نه چې نو هغه تپوس کېږي چې آیا تا دې خلکو ته ویلي ولو چې تاسو زمان چې نو هغه عبادت کوئ نو عیسی علیه السلام د هغې چې نو الله علمي اظهار کوي الله رب العزت چې نو الله پاک وایي وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول نو عیسی علیه السلام یې الله دا زه چېرته ویلی شم دا زما نه ویلی دي نه چې نو هغه د دې زما څه جرأت شته دا خو دی ویلو نو پته کې په بني اسرائیلو عیسایانو باندې چې نو هغوی د تنبیه نه او رد دی چې تاسو ګورئ د عیسی علیه السلام نه رب جوړ کړی دی خو هغه رب نه دی هغه خدای نه دی ځکه که خدای وی نو بیا به الله پاک ته د هغه جوابدeh نه ولو نو چې کله الله پاک ته جواب دی الله د سوال او جواب وسره کوي نو سوال او جواب دا د بنده سره کېږي د خدای سره چې نو هغه سوال او جواب نه کوي نو ځکه د عیسی علیه السلام چې نو هغه څه وکړنو تخصیص د هغه چې خصوصیت سره د هغه ذکر وکړلو الله رب العزت ورته وایي یاد کړه چې نو هغه ما چې کوم نعمتونه به تاسو یعنې ته مې بغیر د پلار نه پیدا کړې مور چې نو هغه بیبي مریم له مې بغیر د خاوند نه نو زوی ورکړلو اذ ایدتک بروح القدس الله خپل نعمتونو تذکره کوي بیا ما ته چې نو ستا حفاظت وکړو په روح قدس سره جبرئیل علیه السلام سره ځکه د شورو نه ستا بني اسرائیل یهود چې نو هغه مخالف ول ستاسو په قتل پسې چې نو هغه درپسې ولو نو ما د هغوی نه په هر موقع کې تو وساتلې تکلم الناس فی المهد والکهلا تا به خبرې کولې د خلکو سره په وړوکوالي کې او په لویوالي کې دا مضمون مخکې چې نو هغه تفصیل سره چې نو هغه په صورت ال عمران کې تیر شوی دی اوس دلته صرف دقیقه یو خو چې نو هغه ورکوټې شانتي خبره دلته چې نو هغه فی المهد په زنګو کې غېږه کې چې نو خبرې کول د هغه دومره ورکوټې ماشوم نو دا خو معجزه ده دا په سمجھ کې راځي چې دا معجزه ده وکهلا او په حالت د بوډاوالي کې ډیر عمر کې نو په ډیر عمر کې خو ټول خلک چې نو هغه خبرې کوي معرف القرآن کې دلته یو بهترین چې نو هغه جمله لیکلې ده بدای کې نو هغه ویلې دی وای دا کهلن دا په دې وجه باندې چې نو هغه معجزه ده چې حضرت عیسی علیه السلام الله رب العزت 33 یا 30 عمر کې چې نو اسمانونو ته اوچت کړلو
بیا به تر د قیامت چې نو هغه ته قرب قیامت پورې به هغه په اسمانونو کې وي. قرب قیامت سره علامات قیامت کې چې کوم دی عیسی علیه السلام به بیا دنیا ته راشي. دنیا کې به بیا عیسی علیه السلام چې نو هغه 40 کاله زمانه چې نو هغه به تیریږي. بیا به په هغه باندې بوډاوالی راځي. نو دا د عیسی علیه السلام معجزه ده چې دا دومره زمانه په هغه باندې به تیره شي خو هغه ژوندی دی مړ چې نو هغه نه دی. او په دې باندې رد هم چې نو هغه په عیسایانو وشو یهودو باندې وشو چې هغوی چې مونږ قتل کړی دی. نو ځکه ویلی دی چې تکلم الناس فی المهد وکهلا وإذ علمتک الکتاب والحکمه او دا چې مونږ تعالی علم درکړو د کتاب والحکمه او د حکمت. بعضې حضرات چې نو هغه د کتاب نه مراد اخیستی دی چې نو هغه لیکل ولې مخکې چې څو انبیا علیهم السلام راغل هغوی له به لیکل هم ورتلل او پړه وهل به هم ورتلل سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د نبی علیه السلام امي کېدل چې نو هغه دا معجزه وه. او دویم چې نو هغې دا دی چې علمتک الکتاب والحکمه نو د دې نه مراد تورات او انجیل چې عیسی علیه السلام له خپل کتاب هم ورتلو انجیل والا هم ورتلو. درېیمه چې نو هغه توجیه تفسیرو کې نو هغه کړې ده هغه وایي وإذ علمتک الکتاب والحکمه کتاب نه مراد قرآن پاک دی او د حکمت نه مراد چې نو احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. ځکه چې عیسی علیه السلام به په قرب قیامت سره چې کله بیا واپس راشي نو هغه به د حضور علیه السلام د شریعت مطابق چې نو هغه حکمرانی کوي مشري به کوي. نو چې هغه د حضور د شریعت مطابق چې نو هغه فیصلې کوي نو هغې لازمي خبره ده چې قرآن او احادیث باندې به پوهوي. والتورات والانجیل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير عیسی علیه السلام به خټ نه چې نو هغه مرغۍ شکل جوړ کو چې نو هغه چمکادړ چې ورته ویل کېږي څه ورته وایي خاپره کر کې نو دغه چې نو هغه جوړ کو زه د په ټولو مارغانو کې نو هغه د کامل مرغه دی. نو دې وجې نه هغه وی جوړولو بإذن خو الله ګوره ټولو سره وایي بإذن زما په حکم زما په حکم زما په حکم د پاره د دې چې خارق العادت دومره ناشنا معجزه د لاس د پیغمبر باندې صادر شي چېرته تاسو رب ونه ګڼئ. فتنفخ فيها فتكون طيرا باذنه نو دا هغه کې چې نو هغه پوکې ورکړو هغه به ژوندی شو زما په حکم. وتبرئ الاکمه والابرص اکمه اعما کې مخکې مونږ هم ویلو پر اکمه هغه ړوند ته ویلی کېږي چې هغه پیدایشي ړوند وي او د علاج هیڅوک نشي کولی. تفاسیرو کې لیکلي دي یو ورځ کې حضرت عیسی علیه السلام په لاس باندې الله جل جلاله 50,000 کسان چې دی نو هغه ښه کړي ولو او اعمه هغې ته ویلی کېږي چې هغه نو هغه پیدایشي نه وروسته بیا د هغه نظر چې نو هغه لاړ شي اللهم احفظ نه ړوند شي. والابرص او برګي والا باذنه واذ تخرج الموت باذنه او تا به راوباسل چې نو هغه مړ لره زما په حکم یعنې ژوندي کول به دي. تفاسیرو کې لیکلي دي جلالین په حاشیه باندې چې نو هغه هم شته وایي چې 4 کسان د حضرت عیسی علیه السلام په لاس باندې چې نو هغه ژوندي شي. مخکې مونږ پرې دا وضاحت کړو پای کې یو ښځه او درې چې نو هغه سړي وو. یو د حضرت عیسی علیه السلام دوست آزر بولو یو چې نو هغه یو بوډۍ وه د هغې چې نو صرف یو زوی و هغه وفات شو ډېره زیاته چې نو هغه غمجنه و هغه په هغې باندې. نو بیا عیسی علیه السلام چې نو هغه لاړو الله نه دعا وغوښته هغه ژوندی شو. تفسیر جلالین په حاشیه باندې ورسره دام دي چې هغه بیا ډېر عمر چې نو بیا واده وکړو بچي چې نو هغې وشولو. دغه شانتې چې نو یو ښځه وه یو ملازم عجز سړی و د هغه چې نو هغه لور وه د هغه مړه شوې وه نو هغه چې نو هغه پسې ډېر پریشانه و هغه. او 4م کس چې نو هغه د نوح علیه السلام زوی حضرت سام چې نو هغه رضی الله تعالی عنه نو سام چې کله د قبر نه راپاڅېدو نو هغه ته چې نو هغه څنګه وی چې قوم باذنه مخکې چې نو په دا کې مونږ ال عمران کې ویلي ولو نو چې هغه راپاڅېدو د هغه د سر ویښته د ګیرې ویښته دا چې نو هغه نیم سپین شوي نو چې کله هغه راپاڅېدو دا نیم سپین شوي ول نو دوی ورته نو هغه ووایي چې په هغه وخت کې خدا نه ولي اخته سپینېدل خو د حضرت ابراهیم علیه السلام د دور نه شروع شي. هغه ورته زه د شپېلۍ چې دی نو هغه مایي چې دا چېرته قیامت شولو او شپېلۍ والی شوله د قیامت د هیبت د وجې نه چې دی نو هغه زما دا ویښته داسې سپینې شولو. قیامت دومره خطرناک دی الله دې موږ د قیامت د سختۍ نه وساتي. بیا چې نو هغې کې ته لیکن وایي چې کله بیا چې نو هغه ورته عیسی علیه السلام یې ښځه اوس خپل ځای ته لاړ شي واپس پرېوځه هغې نه اوس به د الله نه سوال وکړي چې الله رب العزت ما ته چې نو دویم ځل د زنکدن د سختۍ نه الله پاک ما وساتي.
وې زه چې نه هغه زما دوره وخوشو څه تقریبا څه د پاسه 3000 کاله مخکې ما کتلو په هغه وخت کې اوس مانه کامل یار دی خو 3400 سال ول کدي چې نو هغه لیکلو 3000 د پاسه کلونه تیر شوی دی خو د ځن کدن هغه تریخواله وس هم زما په حل کې چې نو هغه ماته محسوسيږي الله دې موږ دغه نه وساتي الله دې موږ محفوظ کړي نو وې دای چې نو دا سلور کسان دا چې نو هغه ژوند کړول و اس کففت بني اسرائيل انک او موږ چې نو ته منع کړلې بچ مکړلې بني اسرائيل نو کله چې دا غو استاپو شات راتل از جئتهم بالبينات چې تا واضح معجزه چې نو هغه بیان کړی فقال الذين كفروا منهم نو وې آی کسان چې کافران ول ان هذا الا سحر مبين دا خو نه دی مگر جادو دی حالن کې معجزه د الله رب العزت د طرف او الله پیغمبر پلاس باندې شو دوه درمي وکړه او هغه ته د سحر چې نه هغه نسبت وکړو الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي یوم یجمع الله الرسل پاکم ورځ چې جمع بکړي الله پاک رسولان فیقول بیا به هغوی ته وایي ماذا اجبتم څه جواب درکړی شو تاسو ته قالو نو وایي به یعنی دغه رسولان لا علم لنا نشته دی علم موږ ته انک انت علام الغیوب بېشکه تو پوهایې په غیب باندې اذ قال الله یاد کې کله چې ویلو الله پاک یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د مریم اذکر نعمتي یاد کا زمان نعمت علیک په خپل ځان وعلى والدتک او په خپل مور اذ ایدتک بروح القدس کله چې ما تاسو مدد کړو تایید مې کړو ستا په روح قدس یعنی جبرئیل علیه السلام سره تکلم الناس فی المهد وکهلا خبرې بکولې تا د خلکو سره په زنګو او په بډاوالي په عمر لوی عمر کې و اذ علمتک الکتاب او یاد کې کله چې ما ته خودل کتاب والحکمت او حکمت والتورات تورات والانجیل انجیل و اذ تخلق اور کله چې نو پیدا کول جوړول بتا منتین د خټینه که هیئت الطاری په شان چې نو هغه د مرغه به اذن زما په حکم فتنفخ بیا بتا پکې وهل فيها پاغي کی فتكون نو هغه بشو طيرا مرغه به اذن زما په حکم وتبرئ الاكمه او خکول بتا پیدا شړون ول ابرص برګي والا به اذن زما په حکم و اذ تخرج الموت اور کله چې را وستلتا مړ به اذن زما په حکم یعنی جمع دي کړل و اذ کففت او هر کله چې من کړلې مونږ بني اسرائیل من کړل مونږ بني اسرائیل ان کله تانا اذ جئتهم کله چې را لې تو هغه ته بالبينات په واضح معجزو سره فقال الذين نفسوا الى كسانو كفروا چې کافران والمنهم الذين ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو د ښکارا